بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټایم زه په شوکت خان میموریل کینسر هسپتال اینډ ریسرچ سنټر لاهور کې موجود یم. ګرانو کتونکو، نن زه تاسو ته یو ډېر قیمتي معلومات درکول غواړم. هغه د شوکت خانم میموریل کینسر هسپتال کې د مریض د داخلولو او د علاج کولو د طریقې سره. ګوره، شوکت خانم میموریل کینسر هسپتال اینډ ریسرچ سنټر کې چې دا مریض داخلي نو د دې طریقه سره هغه که د کراچۍ هسپتال دی، هغه د لاهور دا دی، او هغه که د پېښور هسپتال دی. ته چې مریض د کینسر یو هسپتال ته د شوکت خانم بیایې، نو تا ته به چا ویلي، یعنې تا به په مقامي سطحه باندې هغه له څه ټسټونه کړي، چا به درته ویلي چې دته کینسر دی یا د کینسر شک دی. څه به ته به دغه ټسټونه راوالې، د دې مریض به شناختي کارډ راوالې، که ماشوم و په ارمبې به راوالې، او که دا د بل ملکو لکه د افغانستان یا د بل ځای نشنلټي ورسره و، نو خپل هغه نشنلټي به راوړي او دی به دې هسپتال ته راشي. کله چې دې هسپتال ته راغی که نه، نو د دې غټ هسپتال نه بهر چې دی که نه، د دې یو کچه کیمرمین د موبایل هغې واکینګ کلینک ته ونیسه. واکینګ کلینک خو اوس ښکاري نه، خو هغې ځایګي کې د دې هسپتال نه بهر یو بل کچ غونته کې هسپتال دی. دا به موږ داسې ووایو لکه د کور نه چې بهره یو بیټک شان دی. نو دغې ته به ته مریض راولي، ستا په شناختي کارډ یا په ارمبې باندې به تاله یو ټوکن درکړي. په هغې ټوکن باندې چې دی، نو ته به دغې واکینګ کلینک کې به ډاکټر ناسي، د هغه څه فیس نه وي، هغه مریض به ستا چک کړي. تا ته به د دغې مریض متعلق د ده چې کوم مرض دی، په کینسر کې خو ډېر شی قسمونه دي، ده ته به هغه نور ټسټونه ولیکي چې د ده انویسټیګیشن وکړي، د ده تفتیش وکړي او د ده معلومات وکړي. نو په دغې کې هفته 10 ورځې میاشت په دې ټسټونو کې لګېدی شي. دا خبره دې یاد وي چې د دې اولې مرحلې چې څومره ټسټونه دي، دا به مریض په خپلو پیسو باندې کوي، که د 1000 روپو، که د 200 روپو او که د 1,00,000 روپو. ټسټونه چې کله پوره شي، نو هسپتال به تا راوغواړي، دغه واکینګ کلینک چې دی، دا بیټک چې دی، دغه به تا راوغواړي. نو تا ته به ووایي چې یاره که ستا دا مریض د دې د پالیسۍ مطابق پیټو او دی اغستو، نو تا ته به ووایي چې ستا مریض منګه واغستو او د دې علاج منګه سټارټ کړو. او که فرض کا د دې په هغې پالیسۍ باندې نه، نو بیا به دې تا ته نور طریقه کار ښیي. هغه بیا دې خپله خبره ده، خو دلته کې موږ چې کوم مریضان اخلي، د هغې خبره کوو. کله چې مریض واخلي، دې د ځان سره واخلي، نو د هغې نه بعد به بیا ستا یو انټرویو وکړي. په انټرویو کې به ستا د فاینانشلي تپوسونه ستا نه کوي چې یاره دا دغه چې دی، دا علاج چې دی، نو دا ته څنګه کول غواړې؟ ته ټولې پیسې ورکول غواړې، 50 ورکول غواړې، 20 ورکول غواړې، 10 ورکول غواړې، ایون 1% ورکول غواړې، او که بالکل پرې غواړې، نو هغه ستا بیا په فاینانشل دغه باندې خبره ده، په فاینانشل پوزیشن باندې خبره ده چې تا هغوی ته څه وې. خو که فرض که ته وې چې زه پرې کوم او یا ټول په پیسو کوم، نو په ټریټمنټ کې د ذرې برابره فرق نه وي، هم په هغه طریقه باندې علاج کېږي چې کومه د پیسو والا کېږي. د دې نه علاوه که د چا نور څه معلومات هم د دې متعلق پکاري، نو هغه په ویډیو باندې کمنټ وکړئ. په کمنټ کې خپل معلومات او خپل تپوس زموږ نه وپوښتئ. ستاسو چې کوم څیز پکار دی هغې تپوس وکړئ. انشاءالله العزیز د خپل علم مطابق او د خپل پوهې مطابق به هغه جواب موږ تاسو له درکوو. ویډیو جوړول ضروري، ویډیو به پرې جوړه کړو. نو تاسو دغه تپوس وکړئ زموږ نه. باقي ستاسو ډېره شکریه، ډېره مننه.